ریسک اخیستل یو خوشنصیبیم ده او یو د لرنینګ یو میډیم هم ده، یو پیرامیټر هم ده. خو که پراپر انالیسیس شوي دی یو کار دپاره، هغه کار چې ته ریسک کلی آیا هغه کنسټرکټیو دی او که نه دی، تا ستا فیملی ستا خاندان ته فایده ورکوي که نه ورکوي، بیا ریسک والا. او که نه دا ریسک د چا کور رانهی نو بیا خو یې واخلمه. د یو کردار د دریافت دپاره یره چې کوم دی دا د ده د ټولو نه پیلنی دشمن دی. نو عاجزي دلته او صبر چې کوم دی هغه یو سټرانګ ټول دی چې تا ریزیټیشن نه روباسي که نه. پلس ماده پرستی چې کومه ده چې کله ته په الله یقین کې او صبر کې که نه او شکر کې، نو ته بیا بادشاهي. د بادشاهت د ټول نه غټه نشاني دا ده چې دا تا سره څه دي ته په دې الله ستا بنده یم او تا راکړي که نه. نو چې ته کله شکر گزار شي که نه، نو دا فیکټر تا نه وځي اټومیټیکلی. ته یو ډونټ کیر اباؤټ د پیپل، رایټ، یو دن ډونټ کیر اباؤټ د پیپل. نو احساس کمتری یو لحاظ سره ناشکری ده. دا خو د الله تقسیم دی که نه، کیدای شي تا الله په ازمایش کې اچولی او تا یو خاص مقصد له جوړی او تا د یو خاص سختۍ نه راتېری، رایټ، ستا تقدیر څه بل سي. نو دلته شکر او په الله یقین او صبر تاله هیلپ کوي چې ته فیس کې. نمبر 1 یاد ساته تیوري چې کومه ده که نه کنټینټ هر اړخ ته پروت دی. زم معقول یم، سقراط یم، ته مې کتابونه او لایبرریان هم ډکي دي، یوټیوب کولاو که د دنیا خبرې کیسې دي. دا علم حاصلول دي، د دې دونه قیمت نشته. پیدا کول اهم دي او په پیدا کولو کې ټولو نه غټ دشمن ستا یره ده. نو ریسک چې کوم دی دا یو قسم هغه قیمت دی چې هغه ته د دریافت په شکل کې ورکې. یو ریسک ټیکر چې کوم دی که نه دا زیات کامیاب دی بنسبت د هغه نه چې هغه ورته یا چونکې چنانچه کې پروت دی، واټ ایف دین ایلس کې پروت دی، د هغې نه ډېر ښه ریسک ټیکر دی. خو ریسک ټیکینګ هم داسې نه دی پکار، هغې دپاره یو پراپر تھرټ انالیسس پکار دی. دې کې ابزرویشنز دي، دې کې انالیسس دي، دې کې کنسلټنسي ده، دې کې رائے ده. زمونږ زیاتره نوجوانان بې ځایه ریسک والي رائے نه اخلي. لکه ما د یو سړي کتاب لوستو په هغې کې لکه ډېره واضحه خبره کوي چې 99% سټارټ اپس او انکیوبیشنز ان پروجیکټس فیل ځکه شو چې پای کې رائے نه واخیستې. دا کیریر سلیکټ کول هم یو ریسک دی. خو په پټو سترګو کیریر سلیکټ کول د چا نه رای نه اخیستل یا په هغه فیلډ کې الریډي چې کوم پوهان دي د هغوی ژوند نه سټډي کول، نو دا ریسک طبیعي ده، دا ډو ریسک نه دی. نو دا انالیسس کول، د منزل دپاره اسباب کتل، بیسټ پاسبل کاونټر نریټیو جوړول او بیا قدم اخیستل، نو هغه ریسک بیا تا ته پے بیک کوي د لرنینګ په صورت کې. که ته په هغې کې ماته مخوري که نه فیل هم شي، نو هغه فیلیر نه دی، ځکه چې ستا زده کړه. نو هغه بیا ته پے بیک شي، سټپ بیک شي، and then you come back and then you move forward and then the more you fail هغه بیا کلیکټیولی ستا هیلپ کوي او ته بیا چې مقصد اچیو کې، نو ته بیا د نورو دپاره یو سورس اف انفارمیشن جوړېدی شي، ته د نورو دپاره یو مطلب یو سټرانګ ارګومنټ جوړېدی شي، یو فیلډ اف سټډي جوړېدی شي. که نه موږ یو کردار یو د دې ګیر چاپېره خلکو په وجه، که نه که دا خلک دي نو موږ یو، که دا نه نو بیا موږ سم نه یو. خو بهرحال د خبرې کنکلوژن مې دا دی چې هیزیټیشن چې کوم دی دا شته نه، دا یو مس کیلکولیشن دی. دا چې کله ورنږدې شي که نه، نو دا د سره شته نه. کم سړی چې د چیلنج نه ویرېدو د ډېر غټ نقصان وکړو، د لرنینګ بیلو دو. د دولت مور چې کومه ده هغه لرنینګ دی او دا دولت والا لرنینګ چې کوم دی دا فری نه دی، دا بس تا جان مال وخت غواړي. خو بشر دا چې دا دولت والا لرنینګ امپیکټ کوي معاشرتي نظام او انسانیت، نو بیا داسې ریسک اخیستل ناٹ ا بیډ آئیډیا چې انسان دې مطلب هجرت وکړي، یا انسان دې مطلب یو فیلډ نه بل فیلډ ته شي، یا انسان دې مطلب دا یو اچیومنټ لپاره یو غټه قرباني ورکړي. بهرحال both are very important. If you are a risk taker and a dream chaser, you are the real hero. که ته یو ریسک اوچتې او یو پازیټیو ډریم چیزر یې، نو یو آر د ون چې ته خپل مقصد د وخت نه پیل حاصلولی شي. او که نه ستا ډریم هم نه او ته ریسک هم نه اخلی او ته شای هم نو دنیا خو درنه لاړه مخکې ته ورتېږه په دې ځای ته ولاړې.